2 هفتې وړاندې په دیني مدرسه کې په 14 کلنې ماشومې د شوي تشدد وروسته د ماشومې د پلار او د مدرسې د انتظامي ترمنځ روغه د جرګې د لارې وشوه. د روغې تایید د ماشومې پلار کړی دی، وایي چې د مدرسې چارواکي وبخل خو لور به مدرسه کې نه داخلوي. خوشا 2 هفتې وړاندې د ماشومانو جنکو مدرسې یوې مدرسې په خپل شاګرد جسماني تشدد وکړو چې هغه یې سخت تجوبل کړې وه او د جنې پلار تور لګولی و چې هغې ته علاج معالجه هم نه وه ورکړې شوې. خو د جنې پلار ناصر حسن وایي چې کله یې په میډیا خپل فریاد بیان وکړو نو ضلعي انتظامیه او د مدرسې چارواکو رابطې شروع کړې چې زړه ته پرې تسلي ورسېده. خو نن پکې مشران رامخته شو او روغه یې وکړه. بس زما د طرفه دا چې کوم کسان دي دا ټول مات دي، خفه په دې چې دا لکه مطلب د دیني مدارس دي، خلک وایي چې یاره دا دیني مدارسو دپاره هغې ته نقصان ورسېږي. زما د طرفه چاته څه تکلیف یا ستغه څه ملګري پکې راغلي خامخا سړی خفه شي چا سره وبکې پورې ستغې ویلی شي هغې نه معافي ټول ګورئ چې لکه داسې څه حادثه بیا ونه شي. ما خو د نورو بچو لپاره خپل خو اوس پته نه لګي موږ هم په دې خفه چې 10 کالو ماشومه مې پرېښې ده، اوس په دې ماشومه زه علم وکړم که ونه کړم 10 دی را سره 20 را سره نور یې ووتلي لکه داسې یو پکې راځي خامخا هر چا زړه ته درد. خو الله پاک دې داسې وکړي چې زما هغه بچی مو تاسو هم دعا وکړئ چې الله غم علمه کړي. ما چې څنګه میډیا خبرې وشولې دغه نه بعد ما پسې خلک راغلي حالانکه دې نه 3 ورځې مخکې دا قصه شوې وه ته مې ویلي مو چې لکه دا چل شوی ما پسې څوک نه راتلل. بیا وی تا موږ ته معلوم نه وي بیا هر څه معلومه مو بیا ډي سي صاحب هم کال کوي سي صاحب هم کال کوي ټولو کال مخکې ما د سوي زمونږ دا چې څونه دغه خلک ټول ویره د میډیا خنه دا او دا خدا سي دروغ دي رښتیا یقین وکړي چې د میډیا سپورټ زیاده ته وایم چې د میډیا سپورټ وکړي. د جرګې مشر مولانا سید بادر وایي چې باید په مدرسو کې دي چارواکي د خپل استادانو پر رویو نظر وساتي ولې چې تشدد د مسلې حل نه دی. چونکې دا خبره تعلیمي ادارې سره تعلق ساتي نو زه درخواست کوم چې مهرباني وکړئ او تاسو د خپلو مدرسینو د خپلو طلباو طالباتو د دې هره ورځ پوره حال زده کوئ. سبا خدای مکه دا د بناتو مدرسه ده د جنکو یو جنۍ ته چېرته تلي تاسو به ترې خبر هم نه یې چې تاسو د ځان نه خبروئ هغه به کراچۍ ته هم رسېدلي او تاسو مدارلوم کې ناسته ده ځان خبروئ بلکې مدرس زیاتی وکړو تاسو هغه له دغه ورکوئ لږه زورنه ورکوئ خیال دی د ورځې تنخوا ته کټ کوئ او بل څه ته کوئ خو تاسو چې مناسب ښکاري. بیا دپاره دا یو قصه خو وشوه دا خو درکنار شوه زه خیال دی دا ښه خلک دي خدای دې ولې درجې ورکړي نو مهرباني وکړئ په غفلت کې وخت مه تېروئ متممانو لږ بیدار شي لږ یخ شي د فساد زمانه ده. څېړونکي وایي چې په سکولونو او مدرسو کې تشدد له وجې زیاتو ماشومانو سبق تشا کړی وي ولې چې دې سره نه یوازې هغه په جسماني توګه کنډمیږي بلکې نفسیاتي او روحاني زیان ورته هم رسی. په دغه موقع مولانا بهاودین او نور ستر علما هم موجودو. علب خان شیرپو دلبر نیوز امیر آباد تحصیل تنگی 2 هفته